نو سړي ذهن کې شک راشي اودس مې مات شو. پوه شولې په دا ډېرې اهمې مسلې دي. انسان ذهن د بیا هغه وهمي شي او د شک علاج نشته دی. پوه شئ. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. پرون موږ د اودس مستحبات ذکر کړي دلته او د کتاب والا شپږ ذکر کړي موږ 9 ذکر کړو. ځکه بعضو کتابونو 9 ذکر کړي چا 11 ذکر کړي مختلف قسمه دي. نن د اودس نوافل ذکر کیږي چې په اودس کې نفل هم شته دی. نفل معنی د زیاتي څیز پوه شئ چې یو زیاتي څیز او په دې نفلو باندې انسان الله ته نږدې کېږي. که یو سړی و چې زه الله جل شانه ته نږدېکت حاصل کړم نو دی د نفل لمونځ کوي، سیوایي لمونځ چې ورته وایي. مثال ماسخوتن چې راشي نو 4 رکعاته سنت زایده ورته وایي یا 2 رکعاته نفل. مازدیګر لمونځ نه مخکې دغه شان ماسپښین لمونځ نه مخکې. په دې کې ډېر احادیثو کې ډېر فضایل راغلي دي او ثواب هم ډېر دی. نو نفل زیاتي لمونځ ته وایي او په نفل سره انسان الله ته نږدې کېږي. دلته اوس په اودس کې چې کوم نوافل دي هغه ذکر کېږي او د وهي 6 الاول استقبال القبله د شپږ ذکر کړي دي. وایي په اودس کې نفل څیزونه دا شپږ دي. اولنۍ قبلې ته مخ کول دي. پرون موږ مستحباتو کې هم ذکر کړي ده خو د په دې کې هم ذکر کړي دي. قبلې ته مخ کول په اودس کې سړی چارندام کوي نو قبلې ته مخ کول مستحب دي. اوس که یو سړی قبلې ته مخ نه نو اودس یې کېږي. پوه شئ په دې باندې استنجا په ټیم کې به قبلې ته مخ کوي نه. او دویم نمبر دی دا ذکر کوي چې کم اندام انسان اینځي نو دې لپاره په حدیث کې مختلف قسمه دواګانې راغلي دي. په مختصر ده چې کم انسان چارندام کوي د چارندام په ټیم کې د مخ چې اینځي الله زما د مخه دا د جهنم د اور نه بچ کړه. مټ اینځي دا دې په نیت کې راولي. پوه شئ د سر مسه کوي خپې اینځي نو دا ټول د انسان په ذهن کې راولي چې الله موږ د جهنم د اور نه بچ کړه. او حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي زما د امتیانو د قیامت په ورځ باندې به زما د امتیانو چې کوم خلکو اودسونه کړي چارندام یې کړي د قیامت په ورځ باندې به د دوی د چارندام ځایونه دا به پړق وایي. پوه شئ دا به چمکېږي پړقېږي به. دغه شانتې نو دی دا هم ذکر کوي چې قبلې ته مخ کول او بیا د هر اندام مینځلو په وخت کې دعا ویل دا ذکر کړي او تاسو ما دعا وښودله. نور هم حدیثو کې شته دی. او دریم نمبر دی دا ذکر کوي چې کله سړی باتروم ته دننه کېږي نو لومبی دې کوم خوا دننه کوي ګس خوا دې دننه کوي. پوه شئ او دعا دې وایي. هغه دعا څه ده؟ اللهم اني اعوذ بک من الخبث والخبائث. نو دا دعا دې وایي او چې بیا کله روځي نو ښی خوا دې رامخکې کوي. نو تاسو به ذهن ته دا راځي چې انسان باتروم ته دننه کېږي نو ګس خوا مخکې کوي علم نه او چې کله روځي نو ښی خوا رامخکې کوي. دا سوال دی دا به بیا ووایو. ښه اوس بله مسله ده. نو ښه کار کې به دا جواب یې دا دی چې په ښه کار کې به د ښي طرف نه شروع کې د ښي لاس نه به شروع کې او چې کوم داسې مکروه کار نو په هغې کې به د ګس طرف نه شروع کې بد کار دغه جواب دی. او 4 نمبر دی دا ذکر کوي رش الماء علی السراویل. کله ناکله انسان ته وسوسې که نه نو سړی چارندام وکړي انسان ته وسوسې راځي نو د پرتوګ لاندې دی دارې کوي. پوه شئ په دې باندې سړی چارندام وکړي او بیا هم د هغه ذهن ته دا وسوسه راځي چې زما نه څاڅکی شوی یا نه دی شوی نو علما وایي چې دی د خپل د پرتوګ لاندې ته دارې غوندې وکړي یا دې وینځي نو شک به ختم شي. پوه شئ که نه دا د شکي د سړي د وجې سړي د شکي چې یاره زما نه خو څاڅکی کېږي سړی لمونځ ته ودرېږي. یو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي وایي دا شیطان د انسان د شرمګاه سره لوبې کوي. نو بعض اوقات انسان د شرمګاه له پوکې ورکړي نو سړي ذهن کې شک راشي اودس مې مات شو. پوه شئ په دا ډېرې اهمې مسلې دي. انسان ذهن ته بیا هغه وهمي شي او د شک علاج نشته دی. پوه شئ که نه اشرف الداني صاحب د شک صرف یو علاج ذکر کړی. هغه هم دا ذکر کړی چې کوم سړی شکي نو هغه دې دا وایي چې بس مثال چارندام یې وکړو او د بیا ذهن کې دا شکي چې یاره ما نه دا پلانکې ځای وچ پاتې شوی پلانکې شکي همیشه دپاره نو هغه دې دا وایي چې بس زما چارندام شوی دی لمونځ ته دې ودرېږي. دا د شک علاج هم نشته. نو پرتوګ ته دې لاندې اوبه ورچوي. سړی چارندام کوي او هغه ته شک راځي چې یاره زما نه څاڅکی کېږي لاندې دې اوبه اچوي دا مستحب دي نفل دی. پوه شئ په دې باندې. اوس دی دا ذکر کوي چې دی ورپسې یو بل څیز ذکر کوي. دی وایي لاسونه مږله دا مستحب دی. پوه شئ د سړی لاسونه مږي انځلو ټیم کې لاسونه مږل دا په نوافلو کې راځي. پوه شئ
او دا ذکر کړی دی مسح الید علی الحائط وی په دیوال باندې دی مګي نن سبا صابون شته د دیوال ته حاجت نشته خو شي په صابون دی وینځي د استنجا نه بعد دی الله په صابون باندې وینځي د دیوال ذکر کړی مخکې صابون ذکر نه ونه ذکر دیوال ذکر کړی نو صابون شته صابون باندې دی وینځي او به دې دا وی وسادس غسل اليدين بعد مسح الحائط وينظر الى السماء والارض او دې وی به دې بر اسمان ته وګوري کوم سړی چارندامو کې دا مسله ده نو دی علماء یو مفتی صاحب نه ما اورېدلی هغه دا خبره کوله چې کوم سړی چارندامو کې چارندام د چارندام نه بعد اشهد ان لا اله الا الله دا کلمه شهادت چې وی نو دا وی هغه ویلي د کراچۍ کې یو مدرسې یادوله غټه مدرسه وه فاروقیه تقریبا هغه ده ویل ته چې کوم دی نو دا حدیث په دیوال باندې لیکلی مطلب دا چې دا ګوته اوچتول چې سړی چارندامو کې او بیا ګوته اوچته کړي او دغه شهادت دا کلمات وایي نو دا ثابت دی د حدیث نه خو به هر حال علما پوهېږي غټ علما نو موږ دغه اورېدلي دی په باره کې دغه علم ما سره دی اوس ورپسې دی دا ذکر کوي د مستحباتو کې دا هم دي نوافلو کې دا هم دي چې سړی دا پوزه پاکوي د چارندام په ټیم کې نو دا به په ګس لاس باندې پاکوي په ښي لاس باندې به نه پاکوي پوه شولې په دې باندې دا د آداب او د اودس نه دي او دغه شانتې څو ذکر کړو د شپږ یاد کړي مونږ واته ذکر کړو یو دی و چې قبلې ته مخ کول نفل دي یعنې یو د اودس د آدابو لحاظ ساتل دي او چې د کوم څیز ته لحاظ ساتي پوه شولې که نه ځکه په دې نفلو باندې تاسو مه ویلې په دې باندې انسان تقرب ته رسي الله ته نزدېکت حاصلېږي اوس یو بله مسله هم ده یو سړی دی هغه نفل شروع کړو 2 رکعته نفل یې شروع کړو په نفلو په مونځ باندې ودرېدو دا همه مسله ده او دلته پې د جمع ټیم راغلی امام جمع ته ودرېدو نو که ده دغه نفل مات کړو په ده باندې دا نفل بیا دوباره کول واجب دي پوه شئ لازما نفلو پې شروع وي علماو یو قاعده ذکر کړې چې د نفل په شروع کولو سره واجبېږي په انسان باندې لومبی نفل د زیاتي څیز د اختیار د انسان ته که کوي که نه کوي خو که شروع یې کړه او په نیمه کې مات کړه نو دی به په ده باندې واجب دي چې دا به سر ته رسوي پوه شولې دا د نفلو په باره کې ده او دلته خو دا د اودس آداب ذکر کوي نفل ذکر کوي د اودس چې د کوم څیزونو لحاظ ساتلی کېږي هغه ذکر کېږي دلته پوه شولې په دې باندې بس دا به انشاءالله سبا به د دغه په باره کې وایو د اودس نواقص به انشاءالله بیا سبا وایو چې اودس په څه باندې ماتېږي پوه شولې انسان ته پته نه وي اودس یې ماتې په مونځ باندې ولاړ سبا نه به انشاءالله بابو نواقص الوضو دا به انشاءالله سبا شروع کوو چې اودس په څه باندې ماتېږي او ولې ماتېږي وجې به هم د څه بیان کړو دا به انشاءالله سبا وایو صحیح شو انشاءالله